دغ آیات شان نزول کې حضرت عبداللہ ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د دغ آیات نه نفلی او واجب صدقه دینه سیوا تمام صدقې پدې کې شامل، معنا تمام شیزونه بګه شامل. که یو سړی واجب صدقه یا عام صدقه نفلی نو دی خاصه خرج کوي دینه سیوا چې څومره اجزا دي څومره شي نه دي او هغه دی ورسره محبت سوتی دی به خرچ کوي. حسن بصری رضی الله رحمت الله علیه فرمای چې کوم مال انس مسلمانانو ته محبوب وي هغه د الله په لار کې خرج کول په دغه آیات فضیلت کې وی چې شامل. حضرت عمر بن دینار رضی الله تعالی عنہ چې کله د آیات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نو حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ایواق اوس پاو ډیر ورته خوخاوه انتهایی زیوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او ویلی یا الله رسول داغه اوس پا داغه ګوړه مو ته ډیره محبوبه دو دا چې کم دی زه د الله په لاره کې خرج کوم، د الله په لاره کې صدقه کوم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ له ور کړل دغه اوس په ولور هغه ته ور کړل. نو حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا الله رسول داغه مو د الله د پورا صدقه کړی دو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې بشک ایتو صدقه قبول شوه. عزت مندو مونږ تاسو ته په کور دی چې کوم شي سره محبت زتو چې هغه صدقه هغه د الله د دین د پر حج شي مونږ ور سره مینا محبت زتو خواسین مونږ ته خوخ ا د الله په لار کې چې کو صدقه پدا کې واقعا یو بلدا صحیح بخاری او مسلم کې دا واقعا شته. حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې ډیر مین دی. ټول صحابه کرام په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین دي او دا په مدینه منوره کې ډیر لوی مالدار ایسوبې دي. چې کله د آیات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نو دغه چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تروغ ورته یا الله رسوله دمو په تمام جیدات کې په تمام مالدارتوب کې یو بوغ دی بیرو حوته وی چې دا مو ته ډېر خوښ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای یا الله رسول دا مو چې کوم دی صدقه کړی دا مو چې کړو صدقه کړلو مو وقف کړلو صدقه می کړلو. نبی صلی الله علیه وسلم داغه بوخ چې کوم دی په خاندو سره قبول کړلو او په خاندو سره په خپل رشتہ دارو کې تقسیم. صحیح بخاری کې دا روایت شته. د عزت بندو مونږ چې کوم دی نه د ډېر خشینو سره محبت سوت په ډېرو اعلی او صحیحو سره مونږ محبت سوت خو دی الله د دین د پاره مونږ نه دی قربان کړی، دی الله د اسلام د پاره دی الله د دین د پاره مونږ قرباني نه دوی ورکړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاګردان صحابه کرام او صحابه کرامو چې کله د قران کریم آیات نازل شونه داسې عمل به کولو چې د قیامت پورې وي داسې یو ثابت څوک نه کی. دا آیات چې نازل شو ډیر واقعات په دې باندې موجود دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام روغل نه الله رسول مو ته دا شی محبوب دی مو صدقه مو ته دا شی محبوب دی مو دا صدقه مو ته دا محبوب دی مو دا صدقه. ډیر زیاتره صحابه کرام هغه د خوښ شي زونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کړل صدقه کړ. نو الله پاک مونږ ته په دې آیات کې دا تلقین وکوي چې د کم شي سره محبت لري، کم شي ته ته خوښ دی، هغه د دین د لحاظ ده، د دین د پاره ته چې کې قرباني. نن مونږ ته خوب ګران دی، مونږ چې کوم د خوب د لمونځ دپاره قرباني نشو ورکولی. مونږ ته خپل ځان خوږ دی، په یخنۍ کې اودس نشو کولی، لمونځ نشو کولی. مونږ ته خپل ځان قدر دی، د خپل ځان د حج کېدو دپاره مونږ چې کوم د الله پاک ته یو ورکو ته مونځ نه دی کړی. زما عزتمندو، مونږ ته عرض ده چې مونږ تاسو د الله دین زده کړو او الله دین دپاره قرباني وکړو. الله دې عمل کړو.